أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا وآغا سوک چی توبه وستا سرد ایماننا و عمل نیکو فعسى أن يكون من المفلحين نو کی دیشی چی دی کامیاب خلقو کشمار شی وربک یخلق ما یشاء ویختار بشک رب ستا پیدا کول کوي هغه چې خوښې شي او کمانډ پې ساتي ما کان لهم الخیره د بل چا اختیار نشته دی سبحان الله پاکي د الله لره وتعالی لوی دی عما یشرکون د هغه څیز نه چې دوی ورسره شریکوي وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون رب ستا ښه پوهېږي په هر هغه څیز چې سینې یې پټوي او چې په ښکاره یې کوې وهو الله لا اله الا هو الله غزات چې شریکی نشته له الحمد فی الاولى والآخره د هغه تعریفات په دنیا او په آخرت کې وله الحکم والیه ترجعون هم د دک الله فیصلې دي هم دغه الله ته ورتله دي قل حضور ورته ووایه ارأیتم تاسو غور او فکر کړی دی ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا کچری الله پاک وګرځي په تاسو باندې شپه د همیشوالي دپاره الى یوم القیامت تر قیامته من اله غیر الله د دې یو الله نه ما سوا بل خدای شته یأتیکم بضیاء چې تاسو ته راولي رڼا افلا تسمعون ای تاسو اورئ نه دا نصیحت قل حضور ورته ووایه ارأیتم تاسو سوچ کړی دی ان جعل الله علیکم النهار سرمدا کچری الله وګرځي ستاسو دپاره ورځ همیشه الی یوم القیامت تر قیامته من اله غیر الله شته بل خدای یأتیکم بلیل چې شپه در باندې راولي تسکنون فیه چې تاسو پکې ارام وکړئ افلا تبصرون ای وینئ نه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه دا الله په خصوصي رحمت سره الله جوړه کړې د ستاسو دپاره شپه ورځ چې تاسو پکې آرام وکړئ ولتبتغوا من فضله او چې تلاش پکې وکړئ د معاش ولعلکم تشکرون چې شکر وباسئ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون او په کومه ورځ چې آواز وکړي الله پاک چې څه شو ستاسو هغه شریکانان ستاسو په خیال کې ونزعنا او راولو مونږ من کل امت شهیدا د هر ټولي نه د هر یو امت نه جماعت نه یو ګواه فقلنا هاتوا برهانکم او ورته ووایو چې اوس راوړئ په دې خپلو خدایانو او بوتانو باندې ثبوت فعلموا ان الحق لله دی ته به ښکاره فتح ولګي چې حق ذات خو صرف د الله دی وضل عنهم ما كانوا يفترون رک بشي فنا بشي د دینه غیب بشي هغه چې دی د ځان نه دروغ تړل الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون پس پټ بشي په دې باندې وړاندې بشي دي د خبرونو نه یعنی پټ بشي په دې باندې ټولې خبرې یومئذ په دغه ورځ د څه خبرې د انو بانو او د ځان د خلاصي خبرې فهم لا یتساءلون دی به یو بل نه تپوس ونه کړي شي په دنیا کې هو هغه ټول خلک چې هغه په کومه لار باندې رواني که په ښي او که په بدي نو هغې سره داسې ملګري چې کله په هغې باندې مسله او سخته راشي نه دي تپوس وکړي لکه اوس څه چلوږو اوس څه چلوږو دې خبرې سره څه وکړو که د نیکۍ کار نو هم تپوس پکې کوي اوس د دې نه پس څه وکړو چې الله ښه رضا کړو او چې د بدۍ کاري هلکه څنګه به ځان خلاصوو الله وایي دوی به دغې ته نه سمیږي د قیامت پر ورځ باندې به دا نافرمان او ګنهګاران خلک د یو بل نه دې تپوس ته نه سمیږي چې هلکه اوس څه وکړو په کومه لار باندې وتښتو کومه انه باندې وکړو د انو باندې ټیم بې ختمي الله وایي خو فاما من تاب وآمن وعمل صالحا چا چې په دې دنیا کې توبه وباسله چا چې په دې دنیا کې دغه کار پرېښودو څوک چې په دنیا کې په دغې باندې ستومانه شو او داسې ستومانه شو چې آینده دپاره هغې ته مخ نه کو خو آمنه د ایمان سره توبه وباسله
په حالت د ایمان کې توبه وباسله وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړو نو فعسى ان یکون من المفلحین کیدی شي الله یې معاف کړي دي کیدی شي نه مقصد سره که چېرې د ده نیت صفی که د ده توبه د دوکې دپاره ني که د ده دا نیک عمل د ښودنې دپاره ني او که د ده دا ایمان 2 نمبر ني نو الله پاک بے کامیاب کی الله به ورته ګناه معاف کی وربک یخلق ما یشاء ویختار ستا رب پیدا کوونکی د هر یو څیز بنامي څیز چې کوم دی الله هغه پیدا کړی دی ویختار او مختار کل یې هغه دی اختیار هم د الله دی چې څه وخت یې وغواړي نو په هغه کې تبدیلي راوستی شي چې څه وخت کې وغواړي نو د هغه ګرفت کولی شي او چې څه وخت کې وغواړي د هغه له ترقي ورکولی شي ما کان لکم الخیره ستاسو هیڅ اختیار هم نشته په څه کې م اختیار نشته په دې خپل ځان کې مو اختیار نشته چې تاسو وایئ چې زه لا عمر لا ډېر شی پروت دی توبه به وباسمه د الله نه به معافي وغواړم عمل به نیک کما الله وایي ستاسو په ځان کې اختیار کم دی ستاسو ګرنټي کم ده ستاسو خو دومره اختیار نشته چې زه د دې ځای نه هغه ځای ته شم دومره اختیار مو نشته چې دا نوړی خورم دا په ما ښه راځي که بده راځي دومره اختیار مو نشته چې د خپل خوښي یو کار وکړی شي دا چې کوم کار کوي دا خو د الله په تاسو باندې احسان دی نو د نیکۍ یې ولې نه کوې چې الله دله دغه ټایم درکړی دی چې ته پکې کار وکړه نو دغه کار د نیکۍ وکړه نو تا ته به یې فایده شي نو الله وایي ما کان لکم الخیره انسانه په دې دوکه کې مه پرېوځه چې ټایم به راشي او توبه به وباسمه او لا ځواني ده او لا بوډاوالي به راځي غاښونه به مې وځي د لادو بادو به پرېوځم سبا نشم کولی د جومات ګوټ به نیسمه بیا نه الله وی د دې ستا اختیار نشته سبحان الله پاکی د الله لره وتعالی ډېر لوی د ذات د الله د څه نه عما یشرکون چې دوی ولې شریکوي دا دي چې الله پاک سره کوم شراکتدار جوړ کړي دي دا چې دوی کوم نازولي جوړ کړي دي او ذمواران یې جوړ کړي دي الله وی زما دغې ته ضرورت نشته زه چې څه کول غواړم په خپله باندې کومه چې څه وخت یې کول غواړم کولی شمه ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون رب ستا هغه ښه پوهېږي ما تکنو هغه چې پټوي یې صدورهم زړونه ستاسو یعنې سینې ستاسو په زړه کې یو خبره ده او لا ښکاره کړې مو نه ده صرف خیال مو ځي راځي الله ته یې پته را وما یعلنون او هغه چې تاسو وله شکل ورکې او اعلانیه یې وکړې الله ته دواړه یو دي وهو الله لا اله الا هو لی دکه د الله پاک هغه صفت دی چې الله هغه ذات دی چې هغه سره شریک نشته له الحمد فی الاولی والآخره هغه لره حمد و ثنا ده په دنیا او په آخرت په دواړو کې که یو انسان یې مني او که نه مني نو دی په دنیا کې هم د الله پاک ثنا صفت کوي دا په دنیا کې چې د الله انعام دی استعمالی دا د الله صفت کول دي او په آخرت کې به د ده په خوله باندې په خپله جاري شي د الله حمد او ثنا به پې جاري شي که دلته کې دی کافر هم دی په آخرت کې به هم دی کافر پاسي لیکن حمد و ثنا به د الله وي الله به ورته وي ما تا ته ویلو چې اختیار ټول زما دی په دنیا کې مې تاله مختصر اختیار درکړی د هغې نه تا فایده وانغسته دا ټول بدن زما دی دا ټول هر څه زما دي نو په دې وجه باندې حمد به صرف د الله جاری کیږي و الیه ترجعون او دکه الله ته واپسي ده د دکه الله نه ما سوا بل خوا تګ نشته دی قل حضور ورته ووایه ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا تا تر اوسه پورې د الله پاک بذات صفات بیانېدل اوس یې الله پاک د دې د خولې نه وباسي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه تاسو سوچ کړی دی ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا که چېرې الله پاک دا شپه تاسو باندې همیشه کی اډو سبا کیږي نه لکه اوس هم په دنیا کې داسې ممالک دي چې هلته کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځي هغوی خپل ټیمونه هغه په ترتیب کړي دي لکه د رشیا علاقه ده چې هغه د دنیا اخري سر دی او په هغه اخري سر باندې اخري جومات هم دی حالانکې رشیا یو داسې ملک دی هغه د عیسایانو ملک دی او هغه عیسایان هم سري عیسایان دي سایبیریا ورته وایي چې هلته واورې پرتې هلته کې شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې شپې دغه شانتې بلغاریا دا یو داسې ملک دی چې هلته کې شپږ میاشتې دا نور چې کوم دی دا یو طرف ته پرېوځي بل طرف ته راوخیږي او یو چې کوم دی نو په دې ممالکو کې په افریقا کې یو داسې ملک دی هغې ته چې کوم دی نو البار وایي چې هلته کې شپه صرف د 40 منټ 40 منټ تیاره راشي 40 منټ پس بیا نور راوخیږي
الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو کچری ز په ټوله دنیا کې دا خو دې ته زخم چې دا څنګه کیږي دی بوې څنګه به دا دوره موده شپه شي او څنګه به راشي نو وګورئ چې اوس هم شته دی والله وی که په ټوله دنیا کې زه داسې وکړم چې دا شپه دا ټول عمر شي اډوسار کیږي نه نو ای انسانا بل یو داسې ذات شته یاتیکم بضیا چې تا ته رڼا راولي تا ته به څومره مشکلات دي ته د دې لږ وخت بل ته نه ټینګېږې چې څومره بل راځي نو چې بیا لا شپه شي د ورځې هغه بل چې کوم دی نو هغه زموږ د ادایګۍ نه دی نو چې د شپې هغه بل بیا راځي هغې سره به بنده څه کوي الله پاک وایي زه درته داسې رڼا در کومه زه درته داسې څیزونه در کوم چې د هغې در پسې زه بل نه در لیږم دا زما په تاسو باندې احسان دی او تاسو د هغې هغه رڼا ځان له د شپې دپاره هم استعمالولی شئ افلا تسمعون ای تاسو دومره نه اورئ نو چونکې دې کې مفسرین وایي چې ګوره الله پاک دغه ځای کې چې کومه خبره د شپې کوي نو په هغې کې وایي افلا تسمعون او دا بله خبره د ورځې کوي وایي قل حضور ورته ووایه ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامت که چېرې الله پاک په تاسو باندې تر قیامت تر ورځې پورې رس کي بس نور اډو پریوزي نه راختلي نو من اله غیر الله بل خدای شته یاتیکم بلیل چې تاسو ته شپه راولي تسکنون فیه چې تاسو پکې ارام وکړئ افلا تبصرون ای تاسو وینئ نه هلته کې راغلی دی افلا تسمعون د شپې سره راغلی تاسو اورئ نه ځکه چې د شپې لیدل نه کېږي د شپې اورېدل کېږي او لیدل نه کېږي سړی یو شیز ویني نه رڼا نی بلکې اورېدل کېږي نه هلته الله وایي د شپې سره الله وایي تاسو اورئ نه او د ورځې چونکې شور ډېري اورېدل په مشکله کېږي خو لیدل ډېر کېږي نه الله پاک وایي افلا تبصرون تاسو وینئ نه دا ورځ وینئ نه چې په دې ورځ کې ستاسو دپاره څومره زیاتې فایدې الله ایښي دي اوس که چېرې دا همیشه دپاره ورځ شي او شپه نه راځي نو انسان هغه مشین دی هغه لالچي دی ځان به برباد کړي اوس چې کوم دی نو په دې وخت کې خلک اکثر لونه د شپې کوي اکثر چې کوم دی نو کارونه چې ډېر شي پې هغه د شپې کوي نو کله دا د ده دپاره اړو د سره ورځ وینه یا د ده لپاره اړو د سره شپه وینه نو خو بس دی به په یو کار کې لګیا او ځان به یې پې وجلی و الله وی تسکنون فیه دا زه د دې دپاره راولم چې تاسو پکې آرام وکړئ تاسو پکې د دې بدن هم په تاسو باندې څه خاص قسم حقوق دي چې هغه حقوق یې تاسو ادا کړئ ومن رحمته او د رحمت د الله نه جعل لكم اللیل والنهار لتسکنوا فیه ورځ او شپه ده چې تاسو پکې آرام وکړئ ولتبتغوا من فضله او چې تلاش پکې د فضل وکړئ نو مفسرین وی خاص کر محمود علوسی سے په روح المانی کې او په تفسیر کبیر کې امام رازی سے او په تفسیر مظهری کې ثناء الله فانی فتوی سے چې دا د دوو خبرو سره لګېدلی دی دا ډومبنی چې دی لتسکنوا فیه دا د لیل سره لګېدلی دی چې او ګرځولې د الله پاک د رحمت خپل نه ستاسو دپاره شپه لتسکنوا فیه چې په دې شپه کې تاسو آرام وکړئ او والنهاره لتبتغوا من فضله او ورځې ګرځولې ده چې تاسو پکې د خپل معاش تلاش وکړئ تاسو پکې حلال ولټوئ ولعلکم تشکرون ښایېږي چې تاسو شکر وباسئ الله وایي دا رحم مې د دې دپاره نه دی کړی په تاسو باندې چې تاسو پکې چې کوم دی نو ډولکي او باجو ته کښېنئ تاسو پکې ناجایز وکړئ تاسو پکې آرام وکړئ دا مې د دې دپاره کړی تاسو پکې شکر وباسئ ستاسو د مستۍ دپاره مې نه ده کړی ستاسو د هستۍ د جوړولو دپاره مې تاسو د ښکاره نښې در کړي دي ویوم ینادیهم په کومه ورځ باندې چې الله اواز وکړي نه اواز خو اسم کېږي د دغې خاص ورځې نه مقصد څه دی د دې نه مقصد چې کوم دی هغه د الله پاک د طرف نه د فرشتو اواز دی او سوال دی د څه چې د خلکو ته مشرکانو ته آواز وکړي فیقول ورته ووایي این شرکای الذین کنتم تزعمون څه شو هغه شریکانان ستاسو په ګمان چې تاسو الله له شریکانان جوړل هغه اوس راولئ که نه اوس خو هغه میدان جوړ دی اوس خو به تاسو سره حساب کتاب کېږي ستاسو نه به د حلال او د حرام تپوس کېږي د جایز او د ناجایزه تپوس کېږي نو دا انسان دی ګر چې ځان ډېر بهادري حسابوي او ګر چې ډېر ځان ډېر زیات او بهادري ډېره څه نه ثابتوي د الله په مخالفت نه چې دی د الله مخالفت کوي د الله کلام ورته ښکاره راځي قرآن ورته راځي احادیث ورته راځي او بیا هم دی مخالفت کوي نو چې په ورځ د قیامت کله الله پاک اواز وکړي نو د ده به سالي په دنیا کې رده دا الله چې
که چېرې ته درته ووایې چې یاره په دې مقبرې کې چې کوم دی نو د نیمې شپې د پلانکي قبر نه مړي راوځي اندېرې بیا په هغه طرف لاړ شي. زمونږ یو استاد و هغه مونږ ته خبره کوله وي یو پیره په دې کرک کې په یو علاقه کې وی هلته کې چونکې دا په دې موده باندې دا یخني ډېره زیاته سوی وایي نو پخوا به اوس هم چې کوم دی نو شته خو پخوا به د دې جومات کې به چې کوم دی نو هغه یو کټ پروت د جومات په کټ باندې مونږ کافي خبره هم کړې وه د جنازې په کټ نو په هغې باندې به هغه ډولۍ غونته کې وه چې مړې پکې وړي نو هغه چې کوم دی نو پاسه پې څادر هم خور کي نو وی د هغه کلي نه وی هغه مقبره ډېره زیاته بیرته وه لکه زمونږ چې انټرچینج سره ده یا زمونږ ګوارخان کې شي نو وی هغه جنازه چې وه نو هغه د شپې 11 بجې وه او جوماتونو کې به اوس هم اکثرو جوماتونو کې خادمانی د هغې په یو ټایم باندې جومات بندوي نو چې کله هغه کټ یې ووړه او بیا چې کوم دی نو جنازه وشوه قبر کېده نو نیمه شپه وه نو چې راله نو د جومات دروازه بنده وه د هغې هغه کټ د هغه ډولۍ سره او د هغه څادر سره وي د جومات د ور مخې ته کېښوده چې زه خادم کاکا که خیري سبا راشي په دې به اوسي د شپې چې ته یو مسافر راغلی دی او مسافر ښه سړځی والی و ګرځېده ټولې حجرې بېټکې بندې وي د جومات مخې ته اوس چې کوم دی نو ښه ښکلی کټ هم پروت دی ډولۍ هم پرته ده څادر هم پروت دی بس هغه کټ ته ورختلی دی کټ ته ورختلی دی هغه ډولۍ په ځان سمه کړې ده څادر یې پرې راچولی دی لاس دی پکې چې سهار وختي خلک راغلی دی د سهار مالي مونځ له نو بس هغې وی چېرې دا خو جو بېګا پاتې شوې ده نو بس په اوږه کړې ده او راوړې ده دلته کې چې کوم دی نو لومبي سب کې هغه سر ته ایښې ده پخوا به چې کوم دی نو اکثر جوماتونو کې جدا جدا کوټګۍ نه وي هغه سر ته ایښې ده نو چې کم کسان چې کوم دی نو هغې راغلي دي نو هغې د هغه ځای نه راایستي نو مخې ته کړې ده چېرې موږ ته په سب کې ځای وشي نو چې دی ښه راګرم شوی دی که نه نو داسې لږ لږ به پکې اړکېدل شروع کړي دي دا چې مخکني سب کې کم کسانو نه یو ته اریان شوي دي چېرې دا چې کوم دی چې دا مړی را پاسېدلی دا غالبا چې کوم دی نه هغه مړی دی بس په کټ کې یو واپس راوړی دی ژوندی شوی دی نو چې انسان ژوندي نو څوک تیریږي نه خو چې وي مړی دی نو بیا ورسره خلک اکثر شپه هم نه کوي او بیا خلک چې کوم کوټه کې ولام وي هغې کې بیا چې کوم دی مونږ پکې یریږو هغه مړي اوس په هغه کې څه پاتې د انسان نور دقه ال دی نو هغې چې کوم دی نو هغه چې کوم مونځ کوي نه په یو سترګه هغه ته ګوري او مونځ کوي چېرې دقه ستا ولې وړه کېږي راډه کېږي چې استاد جي کله سلام ګرځولی دی دقه وخت کې دی راویښ شوی دی سر یې داسې کړی وایي استاد جي مونځ وشو خو چې څنګه یې وي دا وایي بس وایي غر شو د خلکو چله مړی را پاسېدو استاد جي مخکې دی خلک ورپسې دی هغه مړي ورپسې هم د کټ نه راودانګل خو مسافر وی هغه ورته وایي چې دا څه چلو شو او هغې به مو ورته وایي چې دا څه چلو شو ابه د هغې نه تپوس کوو چې دا څه چلو شو دا ولې تاسو منډې وهئ او هغې به مو چې دا ولې دي منډې وهي او چې په شاته بېګا دی چې خو به مونږ پسې راغی ورته د مقبرې پورې دوباره وځغلول نو د انسان نور دقه ال دی نو کله چې په دنیا کې دی د مړي نه یریږي نو په آخرت کې چې الله پاک وایي حضور دې ته به وویلی شي این شرکای الذین کنتم تزعمون اوس رابار کې که نه شریکانان هم رابار کې که نه هغه تاسو بچی چغې ورپسې والې چې دی به مونږ له دا کار کوي او دی به مونږ له دا کار کوي دی به دا نو لیډر او ورکر دواړه به غر کي چې د سمې لارې ني الله پاک وایي ونزعنا من کل امة شهیدا مونږ به راپاڅو د هر یو ټولي نه یو ګواه په چا باندې په دقه خلکو باندې هغه ګواه به څوک پیغمبر وایي چې ولې تا دي ته نو رسول الله وی ماذا اجبتم المرسلین تاسو د احکامات نو در رسول پیغمبرانو الله وی ونزعنا فی کل امه شهیدا د هر یو ټولي نه به مونږ یو ګواه په هغې باندې راپاسو چې ګواه به د هغې خپل پیغمبري فقلنا وتبویو هاتو برهانکم اوس ثبوت راوړی که نه تاسو چې وی چې دا خو د الله شریکانان دي دا نازولي دي دا ذموار دي نو اوس پې ثبوت راوړی رامنې کې که نه را میدان ته کې چې دي اوس څه وکړي که نه فعلموا ان الحق لله په دغه وخت کې به دوی په حقیقي سترګو باندې وویني چې هغه د زړه سترګې دي اوس خو تېنه د دنیا سترګې ردي پټې دي خو د زړه په سترګو به وویني چې د الله ذات حق دی الله چې ویلي وي اختیار زما دی واقعي اختیار د الله دی وضل عنهم ما کانوا یفترون او رک بشي د دوی نه
هغه دروغ چې دی به جوړول چې دی په دنیا کې ځان له شل ذمواران کتلیو او یو ذموار هم نو رضا کړي او هغه یو ذموار چې هغه رضا کېدو نو د هغې طرف ته د کوشش هم نو کړی الله وی ارسه به دې دروغ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما من طاب وآمن وعمل صالحا پس هغه کس چې توبه ویستله د ایمان سره او نیک عمل وکړو فعسى ان يكون من المفلحين کیدی شي د الله د عذاب اخلاص شي. وربک یخلق ما یشاء ويختار بشک رب پیدا کون کړي د هر یو سیس چې خوښ شي او داغه کنټرول دی ما کان لهم الخيار دا انا علاوه د اچا اختیار نشتا. سبحان الله فاکید الله در وتعالى الوید ذات د الله عما یشرکون د شراکتنا. وربک یعلم ما تکن صدورهم او رب ستاسو عالم دی په هغه خبرو چې تاسو یې سینو کې پټوي او ما یعلنون او چې ښکارې کوي. وهو الله لا اله الا هو الله هغه ذات دی چې شریکي نشته. له الحمد فی الاولى والآخره هغه لره ثنا صفت دی په دنیا او په آخرت کې. وله الحکم د هغه فیصلې دي و الیه ترجعون هغه ته ورتلي دي. قل حضور ورته ووایه ارأیتم تاسو سوچ کړی دی ای انسانانو ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامة که الله به تاسو باندې شپه مقرر کړي تر ورځې تر قیامته نو من اله غیر الله یأتیکم بضیاء بل خدای شته چې تاسو ته رڼا راولي. افلا تسمعون دومره نه اورئ. قل حضور ورته ووایه ارأیتم تاسو سوچ کړی دی ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامة که چېرې الله وګرځوي ستاسو دپاره ورځ د همیشه تر ورځې تر قیامته. من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه بل خدای شته چې تاسو ته شپه راولي چې آرام پکې وکړئ. افلا تبصرون لږ ګورئ نه. ومن رحمته او د رحمت د الله نه جعل لكم الليل والنهار ګرځولي دي تاسو د پاره شپه ورځ لتسكنوا فيه چې تاسو پکې آرام وکړئ ولتبتغوا من فضله او تلاش کې فضل الله ولعلكم تشکرون کې دي شکر وباسه. ويوم يناديهم بكبرس چې आवाज وکي الله په یقول وي اين شرکای الذين كنتم تزعمون سجو هغه شریکانان چې تاسو په خیالو. ونزعنا من كل امه شهيدا راپا وصول شي د هر یو ټولي نه یو گواه چې پیغمبر وي. فقل وبویل شي وتهاتوا برهانکم ثبوت راوړې په شریکانانو. فعلموا دي ته پته ولګي ان الحق لله چې حق صرف د الله ذات دی. وضل عنهم د دین برک شما كانوا يفترون اغه ذمواران چې دي د ځان نه جوړ کړیو.